نو هغې د وجه مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام دواړو یو ځای ډېرې درنې جلسې وکړي. نو دې نه دا ثابته وه چې دا مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام کم الائنس دی او دې ته په پبلک کې ډېر زیات پذیرایي حاصله ده. بل دیکھو دې نه بیک واني کم دی حاجي نواب صاحب دی، هغه کله جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی دی، نو هغه مرکزي لیډران هم راویستو، صوبایي لیډران هم راویستي دي. او دا سلسله چې دا اوس مزید هم را روانه ده. مونږ چې مولانا الرحمان چې د کوم جمعیت علماء اسلام مشر دی دا ورو چې هغې به هم دغه ته راځي، دې حلقې ته به راځي او دلته خپل امیدوار چې دی هغه ملګرتیا دغه به کوي، هغه کوم کارکنان دي هغې ته به همت ورکوي او دې حلقې کې به نقشې بدلونې لپاره به هغې راځي. دو جماعتی لائنس مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام امیدوار. دلته موږ ګورو حاجي نواب چې دی یو کاروباري شخصیت دی، بل حلقې کې ډېر زیات وسیع تعلقات دي. نو هغې چې کوم جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی نو هغې او کوم انتخابي کمپین دی نو هغې کې هغې پیش دی